او کسو کې کو هم نو یا پکې ریا را نه کېږي یا څه یا څه یا څه. اسی تاسو دې خبرې ته سوچ کړئ. حضور نبی کریم صلی الله علیه وعلی آله وسلم خپل لور ته ارشاد فرمای الترغیب والترهیب په حوالے سره او امام طبرانی په معجم الکبیر او په اوسط کې دا حدیث مبارک نقل کړي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک خپل لور مبارک ته فرمای اے فاطمہ چې کله قربانی کیږي قربانی ته نږدې مخامخ ورته ودرېږه. نبی پاک ورته مزید ارشاد فرمای اے فاطمہ چې کله په قربانی په څاروي باندې چاړه راښکلی شي اولنۍ قطره د قربانی لازمه کې ته نه وي رسېدلې چې د چا دپاره قربانی کېږي د هغه ټول انسان ګناهونه معاف شي. عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه فضیلت چې د اولنۍ قطرې د ځمکې ته رسېدو نه وړاندې ګناهونه معاف کېږي دا صرف د مونږ د ستا د بچو د ستا د خاندان دپاره ده که نه ټول امت مصطفی علیه السلام دپاره. نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمایل اے بچې دا د مونږ د خاندانو د ما د بچو دپاره خاص ده او کل امت دپاره عام ده. گویا نبی پاک فرمایي چې هغه قطره چې کله د قربانۍ نه اولنۍ څاڅکی په ځمکه باندې پرېوځي دا څاڅکی لازمه کې ته نه وي رسېدلی چې تا د شپېتو او یا چې څومره کاله عمر ته لرې ټول ګناهونه د ورسره معاف شي. دغې عظمتونو نه مونږ زنانه محرومه پاتې دي. دغې ثوابونو نه زمونږ نوجوانان نسل چې پیسې ورسره 80,000 پورې شته او قرباني په واجب ده او ځوانان دغه قربانیانې کوي نه مونږ ځوانان د دغې اجرونو ثوابونو نه محرومه پاتې شوي دي. حالانکه نبی پاک فرمایي یو قطره او یاد ساتئ 4 قطرې دي. روایاتو په تناظر کې عرض کوم 4 قطرې دي چې خدای پاک د ډېرې محبوبې دي. یو د شهید د وینې قطره، دویم د عالم دین د قلم د سیاهۍ قطره، دریم د الله پاک د یرې د وجه نه د سترګو نه چې کومه اوښکه را پرېوځي هغه قطره، او څلورم نمبر د قربانۍ د څاروي د وینې قطره. دا د رب ذوالجلال په دربار کې عظمت لري، شان او علو په الله پاک په دربار کې لري. خدا چاته نصیب کېږي چې د چا په سترګو کې خوف خدا د وجې نه چرته اوښکې راغلې دغه وړي وړي اوښکې د جهنم اور مړ کوي. وړه قطره وي خو هغه اور د جهنم په دغه وړه قطره باندې مړ کېږي. دا د عظمتونو اوښکې وي. الله پاک دې موږ نصیب وفرمایي. او هغه قطره چې کله عالم دین راولګي کتاب لیکي د الله دین لیکي احادیث لیکي قرآن کریم آیاتونه تفسیر لیکي هغه قطره د رب ذوالجلال په دربار کې حدیث پاک کې راځي چې د عالم دین د سیاهۍ قطره د شهید د وینې قطرې نه ډېره درنه ده. او د شهید هغه وینه چې د الله پاک په دربار کې د وینه تویږي په ځمکه باندې هغه قطرې عظمتونو پوښتنه د رب ذوالجلال نه وکړي. او هغه قطره چې کومه قطره د لوی اختر په ورځ باندې د ما او ستا په 100 روپو باندې کومه قرباني کېږي هغه قطره خدای پاک ته دومره محبوبه ده د قربانۍ والا چې لازمه کې ته رسېدلې نه وي د ستا تېر شوي ټول ګناهونه ورسره معاف شي. دا عظمتونه په قربانۍ کې پراته دي. ځکه رب ذوالجلال ارشاد فرمایي فإنها من تقوى القلوب. دغه څاروي ادب او احترام دا د زړه پرهیزګاري ده، د زړه تقوا ده. رب ذوالجلال دې موږ ستاسو نصیب فرمایي. او ځکه په آخر کې یو حدیث مبارک بل عرض کول غواړم. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نه اصحابه کرام پوښتنه کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غټ اختر په ورځ باندې چې کوم موږ قرباني کوو د دې څه حیثیت دی، دا څه شی دی؟ نبی پاک ورته فرمایي دا د ابراهیم علیه السلام سنت دی. د ابراهیم علیه السلام هغه سنت ادایګي کال په کال باندې تازه کېږي. هغه د ابراهیم علیه السلام ادا هغه کردار خلوص اظهار دی چې موږ ستاسو یې کوو. نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته بیا عرض کوي یا رسول الله د ابراهیم علیه السلام په دغه سنت په ادایګۍ کې
څه اجر او ثواب شته؟ نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایي او اجر او ثواب یې دا دی، نبی پاک فرمایي چې کم څاروی حلالیږي د الله دپاره، د هر یو ویښته په بدله د څاروي کې به رب ذوالجلال انسان ته یو نیکي ور نصیب کوي. عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعضې څاروو په بدن باندې خو وړې دا ویښته نشته لکه د ګډانو. نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې د هر یو واړې په بدله کې به رب ذوالجلال دغه انسان ته یو نیکي ور نصیب کوي. څومره د عظمتونو عبادت دی، خو لیکن مونږه توجه زیاته په غوښه باندې وي، توجه زیاته په خوراک باندې وي، توجه زیاته په باربیکیو باندې وي، خو یاد ساتئ هغې نه زیاته توجه دا د الله تبارک تعالی په جناب کې چې کم ثوابونه کم اجرونه لیکلی شوي دي هغې باندې زیاده توجه پکار ده. غوښه خو درنه څوک وړي نه، اخلی پخلی خو درنه څوک منې کوي نه، هغه خو هسې هم د ستا په نصیبه ده، خو اول نه نیت اخلاص برابر ساتل پکار دي چې رب کریمه د ستا حبیب دا قرباني کړې دا زم قرباني کوم، د ستا خلیل الله قرباني کړې دا زم قرباني کوم، هغوی هم د ستا رضا حاصلوله، رب کریمه زم د ستا رضا حاصلومه. ځکه علما لیکي چې کله یو انسان قرباني وکړي قربانۍ نه بعد څه دعا پکار ده؟ قربانۍ نه پښتو کې درته وایم، قربانۍ نه بعد دا دعا پکار ده، ای رب کریمه لکه څنګه ستا د خپل ابراهیم خلیل الله نه او لکه څنګه ستا د خپل حبیب الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه څنګه قرباني قبوله کړې وه رب کریمه ما نه مو مغه شان د قرباني قبوله کا. دا دعا ده او دغه دعا کې موږ ته دا درس ملاویږي چې دغه قربانیانې کول دا محض د الله تبارک وتعالی د رضا دپاره کول پکار دي. انشاءالله العزیز آینده جمعه باندې به هم د قربانۍ د مسایلو په حواله سره به خبرې اترې کوو. چند اهم هغه مسایل چې موږ ستاسو لکه څنګه په چا باندې واجب د څه مغالطې مو تاسو ته وړاندې کړي، دارنګه چې دا قرباني کې کم کم مسایلو کې موږ تیروځو غلطیږو، په هغې اهم مسایلو باندې به آینده جمعه کې هم خبرې اترې کېږي. رب العزال خالق کائنات د موږ ستاسو ټولو تیر شوي قربانیان هم قبول کړي او رب ذوالجلال د آینده د ښو د مقبولو قربانیانو د ادا کولو توفیق زموږ نصیب فرمایي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. امین یا رب العالمین. رب کریم مونږ ټولو د حاضری په خپل جناب کې قبول او منظور فرمایي. رب ذوالجلال د موږ ستاسو تیر شوي قربانیان قبول کړي، آینده قربانیانو د کولو سره سره د قبولیت توفیق زموږ نصیب کړي. رب کریم مونږ تیر شوي ګناهونه معاف کړي، راتلونکې زمانه کې مو د ګناهونو نه وساتئ، تیر شوي نیک اعمال هم قبول و مقبول کړي، آینده زمانه کې هم د مقبول شو اعمال حسنو توفیق زموږ نصیب فرمایي. ډېرو خلکو دعاګانې غوښتې دي، ډېر خلک بیماران دي، رب کریمه څوک حاضر دي څوک غایب دي، څوک کورونو کې دي هسپتالونو کې دي، رب کریمه ټولو مریضان له صحت کامله عاجله ور نصیب کړي، څوک قرضداري قرضونو نه اخلاص کړي، څوک بې کوره دي کورونه ولا آباد کړي، رب کریمه څوک په کم قسمه ستونزو کې مبتلا دي ټول ستونزې او تکلیفات ختم فرمایي، څوک بې اولاد دي رب کریمه صالح اولاد نصیب کړي، څوک بې واده کړي رب کریمه کورونه آباد کړي. حاضر جمع کې چا په زړه کې جایز مرادونه دي رب کریمه مبارکه میاشت ده، مبارک ورځ ده، مبارک ساعت دی، زمونږ ټول نیک او جایز حاجتونه پوره فرمایي. رب کریمه سره د ټولو دعاګانو دا دعا زمونږ قبوله کړي چې رب کریمه مونږ نه راضي شي، رب کریمه مونږ نه راضي شي، رب کریمه مونږ نه داسې راضي شي چې بیا ناراضه نه شي. خپل مشران په دعا کې یاد کړي رب کریمه، څومره مسلمانان زمونږ مشران حقداران صاحب مبارک رحمت الله علیه زمونږ والدین سره د ستاسو والدینو مشرانو د ټولو مغفرت نصیب فرمایي، ټولو درجات نصیب فرمایي. رب کریمه نږدې ورځو کې څومره خلک وفات شوي دي د ټولو مغفرت نصیب فرمایي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.